او موږ به کوشش کوو چې خپل هغه معلومات ټول راغونډ کړو کوم چې بل څوک مونږ ته وایي. اوس خو ډېر د غټې سطحې کیس عدالت ته راغلی ځکه چې جرنیلان او د سپریم کورټ جج په خپله باندې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي چې سابق وزیر اعظم چې کوم دی پخوانی عمران خان د هغې د خوشي کولو دپاره تحریک انصاف خپلې هلې ځلې شروع کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ملګرو، نن مونږه ما او زما ملګري شمس مومند چې د دې سیمې نوموړی خبریال دی، کتاب نویس دی، ډیر زیات کتابونه لیکلي دي، یو علمی شخصیت دی، ورسره ښه شاعر هم دی. نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ به دواړه خپل هغه خبرې چې کوم مونږ د خلکو په خوله اورو او د خپلې سیمې په هکله اورو، نو د هغې په هکله مونږ په خپله خپلې خبرې کوو او مونږ به کوشش کوو چې خپله هغه معلومات ټول راغونډ کړو کوم چې بل څوک مونږ ته وایي، او هر سړی چې راته وایي نو د هغې شاته د هغه خپل یو خاص پوینټ دا زما مېلمه چې کوم دی دا د دانشور په تور باندې به چې تاسو ته کومې خبرې کوي نو هغه به یقینا چې ستاسو سر په هغه مسلو باندې خلاص کړي. نو زه شمس مومند صاحب تاسو له په دې خپل اولني پروګرام کې درته هرکلی ویم. محمود جان بابر صاحب ډېره مهرباني، یو جهان مننه. خو تاسو چې څنګه وویلې چې یاره موږ به خبرې کوو، تجزیه به هم کوو، دا نوي خبرونه هم وروړو، خو دانشور راته ځکه مه وایي چې ستاسو په وړاندې چې کله ناست یم نو تاسو خو زما د استاد حیثیت لرئ، ستاسو ډېر ژور نظر دی، ډېره تجربه ده، خو زه خپل کوشش به کوم د یو طفل مکتب په طور باندې چې د خپل سیمې او د علاقې خلکو ته کم از کم متوازن او غیر جانبدار معلومات ورکول. تېرو دوه درې ورځو نه ډېره زیاته غلغله ده. د پیښور های کورټ کې یو کیس راغلی دی، د افغانستان پخواني دوه جرنیلان وایي چې دلته راغلي دي او یو ورسره د هغه وخت د افغانستان چې کوم د اشرف غني صاحب په وخت کې هلته د سپریم کورټ جج نو هغه هم راغلی دی او دلته درخواست کړی دی عدالت ته چې موږ افغانستان ته واپس مه لیږي ځکه چې زموږ ژوند ته خطره ده. او دا کیس چې کوم دی دا ډېر انټرنیشنل لیول باندې هم په دې باندې خبرې کېږي. دا څه مسله ده؟ دغه ستاسو پوښتنه هم په دې وجه باندې ده چې موجوده چې د پاکستان او د افغانستان کم تعلقات دي او بیا خصوصا په افغانستان کې چې کم د طالبان رژیم دی د هغوی په موجودګۍ کې چې کم لیبرل خلک دي یا کم جمهوریت خوښې خلک دي، کم سیولایز دنیا کې د ژوند تېرونکو جوګه خلک دي، نو د هغه خلکو مشکلات دا د نړۍ نه پټ نه دي. لکه ټولو خلکو ته پته ده چې هلته دغه قسم د خلک په دې وخت کې د ژوند تېرولو ته هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات خنډان دي ورته. که تاسو وګورئ دا اوس خو ډېر د غټې سطحې کیس عدالت ته راغلی ځکه چې جرنیلان او د سپریم کورټ جج په خپله باندې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي، نو یقینا چې دا ډېره غټه خبره ده. خو که د دې نه مخکې موږ وګورو نو مختلف کیسونه د زرګونو په تعداد کې نه صرف د عامو خلکو چې چا دلته ودونه کړي دي یا هغه خلک چې چا د دیزي سړي د افغان ښځې سره واده کړی یا د پاکستان زنانه د افغانستان د سړي سره واده کړی، دا په زرګونو کیسونه دا هم دلته شته دی. په سلونو کیسونه داسې هم شته دی چې موږ په پلار هم زما دلته پیدا شوی دی او زه هم دلته پیدا شوی یم، لهذا موږ ته دي چې دلته شهریت راشي. د دې نه علاوه په سلونو په تعداد کې جرنلستان، موسیقار، ګلوکاران، ترانسجنډر او دا قسم د کیسونه هغوی باقاعده دلته چې دی نو یو تنظیم جوړ کړی خپل او هغوی یو بل له چې دی نو شناخت یې ورکوي، د هغوی پراپر ممبرشپ دی او ارګنایزیشن یې جوړ کړی دی او هغوی هم دغه غواړي چې موږ له دې دا حفاظتي سټی دلته ځکه راکړی شي چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطره کې دی. هغه په خپل ځای باندې چې دا خو هغه خلکو چې امریکا کله وته نو د امریکې او د هغې اتحادي ملکونو خصوصا یورپي ملکونو ورسره کینیډا او استرالیا او نور دا چې کوم امریکا وه دوی ویل چې دا ټول به پاکستان ته رګراولی او موږ به لږ وخت بعد د دې ځای نه تاسو نه بوځو که نه. نو دا خلک خو همدلته پاتې شو. دا د دې چې دا کوم غټو ملکونو دا کومې خبرې دوی سره کړې وې، کومې وعدې کړې وې، هغه ولې پوره نه شوې؟ محمود جان بابر صاحب خبرې چونکې زما ورته اولنی پروګرام څنګه تاسو ویل نو خبرې به سپینې سپینې کوو چې زموږ عام خلک په دې باندې پوه شي چې یاره موږ د چا په خوله نه لګوو، موږ خپلې خبرې کوو نو په کار چې سپینې وکړو. عالمي نړۍ او خصوصا بیا امریکې او د هغوی چې کوم ملګري الایز دي هغوی چې کله هم په دنیا کې دا قسم د معاهدې کړي دي، هغوی د خپلو مفاداتو لپاره معاهدې کوي او عام خلک
هغه که د ایجنټ په تور باندې استعمالوي، که هغه د ترجمان په تور باندې استعمالوي، که هغه د ګایډ په تور باندې استعمالوي، که هغه د هغه نه نور څه کار اخلي د انټیلیجنس په تور استعمالوي، دا صرف د هغه مفاداتو پورې تړلي چې تر څو پورې سره د امریکي او د هغوی د الایز مفادات تړلي. چې کله دغه مفادات سر ته ورسي نو انیشلی میاشت دغه هغوی خپل کوشش وکړ چې څومره مطلب د 200 3 زره 5 زره کسان چې کم بوتل هغوی بوتل، خو چې بیا ورته کله پته ولګېده چې دا خو تعداد د زرګونو نه زیات په لکونو کې دی. په افغانستان کې چې هغوی کوم 20 کاله تېر کړي وو نو په هغې کې یقینا د هغوی لکونو خلکو د هغوی سره مرسته ملګرتیا کړې وه په څه ناڅه شکل کې. نو دغه ټول خلک د امریکې لپاره بوتلل هغوی ته قانوني او مطلب دا دی چې معاشي ستونزې ورته پېښوي، لهذا هغوی په سترګې پټې کړي څنګه چې د هغوی زاړه روایات دي. او اوس هماغه عاجزان د زرګونو په تعداد کې، که د لکونو نه د زرګونو په تعداد کې کم از کم دا بېیار او مددګار چې دی دا په پاکستان باندې یو ځل بیا هم دغه شانتې برډن شو څنګه چې د دې نه مخکې وخت په وخت باندې مخکې چې کله د جنګ کېده د افغانستان جنګ د روس خلاف، نو که د هغې نه موږ راوالو په هغې کې هم دا مهاجرین خو صرف د افغانستان په تمه د پاکستان په تمه خو نه راغلي، دې ته خو نړۍ مرسته ملګرتیا اوږه ورکړې وه چې موږ به تاسو سره چې سپورټ کوو، دا به کوو دا به کوو دا به کوو، د ګلف کنټریز سره یې راواله تر د امریکې پورې. خو چې کله هغه ټول رالل او 40 لکه یا څه هغې نه څه د پاسه افغان مهاجرین چې دی په پاکستان باندې دېره شو، نو 2-3 کالو پورې یا 4 کالو پورې چې دی د UNHCR په ذریعه د نورو امدادي ادارو په ذریعه باندې امداد را روانو او د هغې نه وروستو بیا چې دی نړۍ پرې سترګې پټې کړې او پاکستان باندې هغه برډن تر اوسه پورې پروت دی. همدغه سیم کیس دا چې دی یو ځل بیا ریپیټ شو. نو زه خو وایم چې لکه دا خو هغه خلک چې د پاکستان نه به ډېرې ګیلې کولې که نه چې پاکستان په افغانستان کې د یو بدلون راوستو دپاره خپل کردار ادا کو، د طالبانو سره یې مرسته وکړه چې امریکې سره د معاهده وکړي او پاکستان موږ سره همیشه ډېر بد کړي دي، خو دوی خو ډېر وخت نه په پاکستان کې پراته دي. نو بیا په دې حل کې چې کله کله د افغانان د پاکستان بد وي نو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ محمود جان بابر صاحب د پاکستان او د افغانستان تعلقات چې دی دا په ساده الفاظو کې بیانول ډېر ګران کار دی. دا یو ډېر زیات کمپلیکس سیچویشن دی دواړو ملکونو په منځ کې، ولې چې د عوامو په سطح باندې تعلق د هغې یو لیولي د هغې یو انګلي او دا اکثر چې دی دا بالکل پرسن ټو پرسن باز ځایونو کې کیری کوي. لکه مطلب دا دی چې د کوم یو کس دلته خجل تېر شوی د مثال په طور په پېښور کې به لسه تکوره داسې مثال در کوم چې د هغوی به د خپلو ګاونډیانو سره ډېر ښه ژوند تېر شوی، پولیس والا سره به یې څه ډېره غلطه رغني راغلي او هغه خوشحالي، نو چې هغه کله ځي او یا هغه کله خبره کوي نو هغه د پاکستان او د پاکستان د عوامو صفت کوي. خو که یو کس چې دی په لاهور کې ژوند تېر کړی دی او هغه چې د پولیس چې په عذاب کړی دی یا عامو خلکو هغه سره د مثال په طور باندې رویه ښه نه ده ساتلې، د هغه په نظر کې بیا پاکستان چې دی نو یو قسم دا د هغه مذمت کوي. همدغه شانتې د پاکستان د حکومت تعلق چې دی د افغانستان سره دا چېرې هم یو شانتې نه دی چلېدلی. دا هغه ځي په رژیم باندې ډیپینډ کوي چې هلته حکومت چې دی د هغه د پاکستان په هکله باندې پالیسیانې څه دي، هغه د ډیورنډ کرښې ته په کوم نظر باندې ګوري، هغه د پاکستان د دغه تېرو 40 یا 45 کالو راسي چې د افغانستان سره کوم مرسته ملګرتیا کړې ده هغې ته پازیټیولی ګوري که نیګیټیو ورته ګوري، ځکه چې د هغې دواړه اړخونه شته دی. یو پازیټیو اړخ دا دی چې د روس خلاف پاکستان د هغوی مرسته ملګرتیا وکړله، هغه یې ټرین کړل، هغوی ته یې وسله ورکړه او راځه تر د اخره پورې. خو دویم انګل بیا دا هم دی څنګه چې بعضې خلک وي یا افغانیان چې خاص کر کوم په یورپ او په امریکا کې او په ګلف کنټریز کې چې دی کوم مشتري او پښتون ډایسپورا چې ځان ته وایي هغوی چې د پاکستان کوم خلاف کوم نفرت خورئ نو د هغوی بنیاد هغوی دا ګڼي چې په افغانستان کې جنګ ټول عمر د پاکستان په مرسته ملګرتیا باندې شوی دی او هغوی دا ګڼي چې زما خپل خیال دا دی چې په دې موضوع باندې موږ ډېرې خبرې پکار دي او موږ راتلونکي پروګرام به ټول په دې باندې وکړو. خو اوس راځو دلته په دې خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سیاست یو اړخ دی چې دلته زمونږ د کوم چې سابق وزیر اعظم چې کوم دی پخوانی عمران خان د هغې د خوشي کولو دپاره تحریک انصاف خپلې هلې ځلې شروع کړي دي او دلته دا 2 ورځې مخکې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا اعلان هم وکړو چې په 28 ستمبر باندې به دی زی اسلام آباد کې به ناسته کوي او تر هغه وخته پورې به نه راپاسي تر څو پورې چې دا معامله ټوله سمه شي. په لنډو ټکو کې راته دا ووایي چې د تحریک انصاف کې دننه څه روان دي؟ بدقسمتي ده، اگر چې موږ اوس صحیح خبره کوو نو ښکاره خبره ده چې د تحریک انصاف والا باندې بخښنه نه لګي، هغوی به خفه کېږي، هغوی د جذبات هم مجروح کول موږ نه غواړو. په حقیقت دا دی چې تحریک انصاف عمران خان دی او عمران خان تحریک انصاف دی. چې کله عمران خان صاحب په جیل کې دی
نو بهر د تحریک انصاف په نوم باندې هیڅ قسم لا پراپر پارټي نشته دی چې د هغې کې چین اف کمانډ چې څه ته وایي په دې پارټۍ کې بالکل هم نشته دی. د یو بل منلو ته څوک تیار نه دي. ورکر د خپل لیډر نه خفه دی، لیډر د خپل ورکر نه خفه دی، لیډر چې دی یا حکمرانان چې دی هغه د سوشل میډیا نه خفه دي، او د یو بل نه د ګیلو دغه سلسله چې ده او د عدم اعتماد دا سلسله دا د هر یو تېرېدونکي ورځې سره نوره په هغې کې اضافه کیږي. دویمه خبره دا هم ده چې تر اوسه پورې دغه لیډرشپ خپل کارکنان چې دی په دې باندې کنوینس نه کړی شو چې د پاکستان غوندې د آئین او د قانون لاندې په یو داسې ملک کې چې یو ډسپلن فوج دی، فورسز دي، ادارې دي، سپریم کورټ دی، هائی کورټس دي، په هغې کې د جلسې او د جلوس په زور باندې قیدیان نه راخلاصېږي. له بده مرغه تر اوسه پورې په یو لیډر کې د تحریک انصاف دا جرأت نشته دی چې هغه خپل کارکنانو ته دا خبرې وکړي او په دې باندې وایي کنوینس کړي چې موږ به د قانون د لارې سټرګل کوو، جلسه جلوس باندې به موږ پریشر جوړو، خو چېرې هم د عمران خان صاحب د رهایۍ دپاره دا حتمي نتیجه خیز نشي کېدی. نو اوسه پورې دا جرأت په چا کې نشته. ډېره مهرباني. دا یو اخرنی یو بله موضوع د موږ نه وخت لږ غوندې دغه شو. زه وایم چې په دې د پاکستان او ترکي او سعودي عرب چې دا کومه معاهده وکړه په خپلو کې، او خلک وایي چې په یو باندې به ډس کېږي، نو درې واړه ملکونه به ورته مخامخ ودرېږي. دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ په دې کې په هېڅ شک نشته دی چې د اسلامي ملکونو یو منظم دفاعي منصوبه او یو بلاک چې دی دا خو د وخت ضرورت دی، د ډېر وخت نه پکار و. خو موږ به دې ته هم ګورو چې په عالمي نړۍ کې اسلامي ملکونه چې دی دا حیثیت نه لري. حیثیت چې دی دا د ملکونو مفادات لري چې د کم ملک کم مفادات چا سره ټچ دی او هغه تړلي دي. نو پاکستان، سعودي عرب او ترکي چې کومه معاهده وکړه، زه دا ګڼم چې دې کې به نور هم انشاءالله توسیع کېږي، یعنی د ګلف نور دوه درې ملکونه هم په راروان دوه درې میاشتو کې داسې امکانات شته دی چې یاره هغوی هم په دې کې شریک شي. خو البته را تاسو چې څنګه وویل چې په یو باندې ډس کېږي نو ټول ملکونه به هغې ته ودرېږي. یقینا دا په عامو الفاظو کې موږ هم داسې وایو، خو دا دومره ساده هم نه وي چې یاره د هر ډس خلاف به چې دی هر یو کس به بیا ودرېږي. د هغې خپل څه حدود او قیود وي چې یاره کم څوک را باندې ډز وکړي، تر کم حده پورې را باندې ډز وکړي، زما څومره مفاداتو ته نقصان ورسي نو دویم کس به راځي، او که هغه یو د بل مرسته ملګرتیا کوو نو هغه به په کم شکل کې وي. آیا خامخا به چې دی نو جز او توپ او ټینک او دا به ډزېږي، که نه چېرته به اکنامک سپورټ یو بل سره کېږي، چېرته به چې دی د خارجه امورو په ډیپلومیټیکلي به کېږي، چېرته به چې دی د دفاعي په انداز کې د ټوپک او د ټکنالوژي په ذریعه باندې کېږي. نو دا ټول ډېرې غټې خبرې دي، ډېرې اوږدې خبرې، او په دې باندې ډېر ژور غور فکر او دا معاهده وخت په وخت باندې په دې کې به نور شکونه جمع کېږي هم او بعضې وختونه ویستلی کېږي هم. د مسلمانانو همیشه یو ارمان هم پاتې شوی دی چې څنګه اقوام متحده شته، نو هغه دې وخت کې د یورپي ملکونو د امریکې د مفاداتو مرسته کوي، د هغې ملاتړ کوي او د هغې د سپورټ لپاره کوشش کوي. نو د مسلمانانو دا ارمان چې د مسلمانان ملکونه دې هم راغونډ شي، او څنګه چې د یو نیټو وه چې چېرته به دنیا کې جنګ و ټوله نیټو به په یو ځای کې ورتله، نو د مسلمانان ملکونه د خپله یو نیټو جوړه کړي. نو د دې هم څه امکان شته؟ زما په خیال دا خبره به لږه غوندې پریمیچیوري محمود جان بابر صاحب، امکان خو ډېر څه کېدی شي، خو د هغې دپاره آیا ګراوند دومره تیار دی او که نه دی؟ آیا په مسلمان ملکونو کې هغومره زمونږ معیشت، زمونږ جمهوري اصول، زمونږ مفادات آیا دا همغه شانتې د یو بل سره تړلي دي څنګه چې د نیټو ملکونو د یو بل سره تړلي، او که نه زمونږ مفادات د یو بل خلاف دي، که هغه اکنامک مفادات دي او که هغه مطلب دا دی چې نور خارجه امور ایشوز دي. که کله مفاداتو کې تضاد زیات وي نو بیا د دې امکانات کمیږي، او که کله دغه مفادات موږ یو بل سره کچ دو والا خبره باندې چې څه ناسته اګري کولی شو، نو که شاید د نیټو عمره ډېر سټرانګ نه وي، خو لږ لوز یو دغه خو چې دی د جوړېدو دا امکان چې دی دا خارج از امکان نه دی. پکار ده چې د دې لپاره کار وشي. خو آیا عالمي نړۍ او خاص کر امریکا هغه به دغه اسلامي ملکونه دې ته پرېږدي چې هغوی په خپله خوښه باندې په ازادانه طور باندې دغه قسم له اتحاد جوړ کړي چې هغه د سبا د هغوی لپاره خنډ جوړېږي؟ ځکه چې د دې لپاره مخکې هم د بټو د دور نه کوششونه تاسو موږ کتلی شي، اسلامک کونسل چې کوم جوړ کړی دی د هغه دور نه راواله دا کوششونه ټایم په ټایم باندې مخکې هم شوي دي، خو د هغې په لار کې چې کوم بیا په عالمي ستارو کاوډونه اچولی شوي دي، نو اوس هم موږ دا نه ګڼو چې دا په دومره په اسانه باندې څوک جوړېدو ته پرېږدي. ډېره مهرباني شمس صاحب. زه به هم پکې په دا یو خبره ایډ کړم چې دا
منځ کې چې دا کومه خلا پاتې شوې ده نو دا د امریکای د کمزورۍ د وجې چې دا کوم د جنگ کې دا کمزوري ښکارا شو چې نه ځان بچ کړی شو نه اسرائیل بچ کړی شو نه لکه دی علاقه کې چې کوم خپل فوجیان پراته هغه هم محفوظ نه کړی شو او یورپ هم ته خپه دی چې د هغه لار د پټرول او د ټولو خلکو بند شو نو امید خدا دی چې د دنیا څنګه ماته شو او د امریکای نه د خلکو د توقعات ختم شو تقریبا ډیر کم شو نو دا به زما په خیال دا چې کومه خلا ده دا به مونږ کوو پر کوو د پاکستان او د زمونږ د سعودي عرب او د ترکی په کې غټ کردار دی د نور مسلمانانو ملکونو زړونه هم زما په خیال غټ کی دا زما ستاسو خبره چې کومه وي دا خونن یو زمونږ د سي ازمایشي غونټه کارو چې مونږ دا وګورو چې زه ته کله خبرې کوم نو چې ناس یو نو د دې به اثر دا به څنګه ښکاری د دې به اډیو څنګه د دې به ویډیو څنګه نو زمونږ کوم مرګري چې دا ګوري نو هغه د دې پیلنی ناس ته په دې نظر باندې وګوري چې دا مونږ یو ازمایشي غونډه پروګرام کړی دی لا مونږ د نوم هم نه دی اخی مونږ به کوشش کوو چې د نوم کې د تاسو زمونږ د دې پروګرام په اړه باندې زمونږ په کمنټس کې مونږ ته رائے راکړئ او وایي چې مونږ نور په دې کې څه داسې سکولې شو چې هغه دا تاسو د کار جوړولې شو دا زمونږ اولنې ازمایشي پروګرام د بل پروګرام سره ډیر زر راځو د الله پامان